أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 13، 14 اور 15 مطالعہ نموزہ کو فرمائی. مخاطب سوک دی قریش مکہ دی، منکرین حق دی، هغه دی چې خپل دور کې یو ډیر خپل دنیا باندې مستو، خپل طاقت باندې هغوی ته ډیر زعم او خپل اقتدار باندې هغوی ته ډیره بروسه وه، ځکه چې د مکې شرفاو او دنیا کې د هغوی یو مقام و، ځکه چې بل طرف ته هغوی د خانه کعبې متولی و، د خانه کعبې خدمتګار و، او دنیا کې هم دی غي چرچا پیر ملکونو کې دی غي یو مقامو. لہذا اغو ته الله تعالی یای ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، چې تاسو نه مخکې هم ما ډیر خلک داسې دي ډیر تیر شوي دي چې هغه ما هلاک کړي دي، قومونه مو هلاک کړي دي. قرن لفظ دا قرن عربی کې هغه د پر استعمالیږي هغه خلکو د پاره یا هغه دور د پاره هغه قوم د پاره چې دی هغه یو عروج تیر شوی وي او یو نمای تیر شوی. قرن یعنی داسې قومونه چې زروی زمین کې دی هغه اقتدار وو، هغه طاقت ولو، هغه قوت ولو، او تاسو نه زیات طاقت ورو. قرآن کې ځای په ځای نورو ځایونو کې دې طرف ته اشاره کیږي چې هغه تاسو نه قوت کې هم زیاتو، تاسو نه په دولت کې هم زیاتو او په بچیای کې هم زیاتو. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، چې تاسو نه مخکې داسې قومونه تیر شوي دي چې هغه په خپل زمانه کې ډیر برسري عروج او ډیره نمای وه، خو ما هلک کړي دي تاسو نه مخکې. لما ظلمو ولې مو هلک کړي چې هغوی ظلم اختیار کو. دلته ظلم مقصد هغه ظلم نه ده چې موږ ظلم بل په حق کې استعمالو چې یاره ده پلنګي سره ظلم وکړو. قرآن کې چې د ظلم معنا رسي لفظ رسي د هغې معنا دا ده چې ظلم یو خو تیرې تی او ظلم مطلب دا چې خپل ځان سره د ظلم وکړو، یعنی خپله تا ځان یو ګناهونو کې یا د هغو احکاماتو نه خلاف وچلېدلې چې کوم الله تا ته دیر کړي دي، تا هغې نه خلاف نو دا ته ظلم کوي. خپل ځان سره ظلم کوي، خپل نفس سره، خپل وجود سره، خپل صلاحیت سره، خپل زندګۍ سره، ځکه چې دا یو امتحان ده، یو قدر ولا شی تا ته میلاو ده. دې کې خو حق دا ده چې ته صحیح استعمال کړې، چې ته صحیح نه استعمالې دې مطلب دا چې ته زیاتای کوې، ظلم کوې. نو لہذا لما ظلموک چې کله هغوی ظلم اختیار کو. وجاءتهم رسلهم، اچھا داسې نه ده چې انا خبره الله تعالی یای چې هغوی ته د هغوی پیغمبران یا جاءتهم رسلهم د هغوی پیغمبران هغوی ته راغلي وو بالبینات، صفا احکاماتو سره، روشن هدایاتو سره، یعنی هغوی ته کله وه صفا لیارې ورته وایي روشله بینات، صفا هدایات سره هغوی ته پیغمبران راغللو او هغوی ته دعوت ورکړی و. وما کانو لیؤمنو، مګر د هغوی حال څه و چې هغوی ایمان نه راوړلو، هغوی یې قبلولو لا. اوس دا یای کفار مکه ده، نن تاسو هم هغه صورت حال ده. تاسو ته رسول راغلی، تاسو ته شهید، تاسو ته احکامات بیانوي،
او تاسو هغه نه منئ. دغسې تاسو نه مخکې قومونه چې تیرو هغو هم نه منلو. اچھا دلته کې اوس دا نه ده، انداز خو بالکل مغه ده، خو دې کې دا نه ده چې دا صرف کفار مکه ده. کفار مکه د بعد دا قرآن ابد بر آخر پورې تمام انسانیت ته بالخصوص ایمان والے ته چې څوک په د ایمان راوړي یا د مني هغو ته دا دعوت ورکوي چې په د ایمان نه په د آیتونو باندې د احکاماتو باندې پابند شه، عملی طور باندې پابند شه ورباندې. وما كانوا ليؤمنوا مگر هغوی څه وکړو چې هغوی ایمان نه راوړلو. مخکې فرمایي کذلک نجزي القوم المجرمین، دغسې به زه بدل ورکوم، بدل ورکوم، جزا ورکوم چاته؟ مجرمانو ته چې مجرمان وي، ما د احکاماتو نه غلط چلیږي او د حکم خلاف ورزي کوي، نو دا مجرم شي. نو کوم خلک چې به مجرمان جوړ شي بیا هغو ته زه دغسې نجزي القوم المجرمین، مجرم خلکو ته مجرمینو ته به زه سزا ورکوم. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم، د هغو د بعد هغه قومونه لاړلو زه چاته یی دا د قرآن چې څومره مخاطب دی هغو ټولو ته یی، هغه ته یی چې څه ټیم دا نازلېدو کفار مکه مخامخ وو، لهذا هغو ته یی چې تاسو ابا او اجداد، تاسو نه مخکې قبیلې، تاسو نه مخکې قومونه، څومره قومونه تېر شوي دي په دې ځمکې باندې، هغه دغسې وو چې هغوی زیاتی وکړه ما لرې کړو د ځمکې نه، د هغو عروج لاړلو، نن د هغو نام و نشان نشته ده. خو هغه د بعد د ځمکې کې مو تاسو ته ټکانه درکړه. خلایفه دوی معنی دي، یوه دا ټکانه چې تاسو ته هم ټکانه درکړه، بل مو تاسو خپل نایبین جوړ کړئ، خلیفه مو جوړ کړئ. نایبین خلیفه نایبین ته چې تاسو ذمہداري مو درکړه چې روی زمین کې به د تاسو د ما نایبین وي. هر انسان نایب ده، بحیثیت انسان هر انسان د الله نایب ده. اور څوک مني یا نه مني، چې نه مني نو خلاف ورزي کوي. یو داسې صورتحال ده لکه تنخواه ونه خلی و کار دی بل کوي، نو دا جرم ده. لہذا دلته فرمایي ثم جعلناکم خلائف فی الارض، هغه د بعد ځمکې کې تاسو ته مو ټکانه درکړه، تاسو مو نایبین جوړ کړئ. من بعدهم د هغوی د بعد هم لرې کړو ځمکې نه. لننظر کیف، تاکې دې دپاره چې زه وګورم، لننظره چې زه وګورم تاسو کیف تعملون، چې تاسو څرنګه عمل کوئ. یعنی دا هر انسان یو امتحانگاه کې ده، دا امتحانگاه ده، دا د امتحانگاه حال وي که نه، او په هغې کې یو طالب علم ناست وي او هغه ته یو ټایم مقرر کړی وي چې 2 غنټې کې پرچا ده، سوالونه ورغلي وي، او هغه ټیم کې ټایم ضایع کړي، نو دا خپل ځان سره ظلم کوي، زیاتی کوي. او هغه وخت چې ده هغه وخت بیا دته نه ده، هر سیکنډ دنه روان ده، او د کوشش دا ده د طالب علم سټوډنټ چې دا څومره زر وي چې پرچا سوالونو په مطابق حل کړي. دغسې الله تعالی یی چې تاسو یو امتحانګاه کې یی، او هغه امتحانګاه کې زه تاسو ګورم، تاسو ته مو ټکانه درکړه، تاسو ته مو دنیا درکړه، تاسو ته مو صلاحیتونه درکړو، تاسو ته مو اقتدار درکړو، تاسو ته مو ځمکه درکړه، تاسو ته مو وسایل درکړو، او هغو وسایلو نه مو مستفید کونې دپاره تاسو ته مو صلاحیتونه درکړو، سوچ او بچار مو درکړو، عقل او شعور مو درکړو. بیا په دغې دنیا کې تاسو ته ما خپلې رهنمایۍ دې پر پیغمبر راواستولو، آخری پیغمبر نبی محترم صلی الله علیه وسلم دا، لہذا د هغه په ذریعه تاسو رهنمایي مو وکړه. دې دپاره لننظر کیف تعملون، چې زه وګورم چې تاسو څنګه عمل کوئ. الله دې ښه عمل توفیق مشترک. مخکې الله تعالی فرمایي واذا تتلى عليهم آیاتنا، کله چې دوی ته تلاوت کیږي بیانیږي د ما احکامات، آیاتونه و آیاتونه احکامات، لہذا قرآن ټول آیات احکامات دي، بینات صفا روشانه کلاو دوی ته بیانیږي. قال نو دوی جواب کې دي، قال دی یی الذین اغه خلق جواب ورکوي دی کې لا یرجون لقاءنا، چې کم خلق الله یی چې کم خلق ما سره ملاقات توقع نه لري، ملاقات یقین نه لري، وغه تزبذب کې دي پته نشته ملاقات وی یا نه وي، یا ملاقات ایر ده وقتی طور باندې ایر ده، یا همیشه ایر ده، یا عقیدن ایر ده. ځکه چې عقیدن ډېر یای چې بد دا دنیا ده، چې دنیا ختم شي هیڅ هم نشته دي، بیا به کتای شي، بیا به ګورو هغه ځای. دا ټولې نظریې چې دي دا د لا یرجونه لقاءنا، چې یاره هغوی ملاقات باندې یقین نه لري. ائت بقرآنها غیر هذا او بدله، یعنی الله تعالی یای چې دی به جواب کې هغه احکامات واوري، نو دی پهله خبره خو
نبی صلی الله علیه وسلم ته جواب کې دا یی چې ائت بقرآن غیر هذا، چې دا کوم قرآن دی راوړی دا بدل کا. هغه به یوه خو دا وه چې یاره دی به دا هغه کوله چې دا قرآن چې دا د الله طرف نه نه ده، بلکې نبی صلی الله علیه وسلم له خپل طرف نه پیش کوي، خو د الله نعمت ځکه ویر کوي چې هغې کې وزن جوړ شي، خلک متوجه کړي ځان ته. دا یو پروپیګنډه وه او دا به دی کوله. او بل طرف ته به یو بل مطلب هم دی هغې هغه دا و چې یاره دا څه خبرې راوړي، د توحید شو، د آخرت شو، د اخلاقي قوانین شو، د پابندۍ شي، دا څه دي؟ دا خود پرستی ته مستشی چې الله پرستی اختیار کوي، خود پرستی اختیار کوي. نو دا تاسو ته څه کوي؟ او بدلو یا دې کې څه تبدیلي راوله. یعنی موږ داسې یو عادت خسته ده چې په دې کې ته موږ ته د اخلاق تعلیم کوي، موږ خپل یو اخلاق جوړ کړی ده، بس هغه کوو که نه، په دغې کې موږ ایډجسټ کا، موږ ته قبول کا. یا خو بل قرآن راوله، دا څه خبرې کوي؟ دا توحید چې بس یک یو الله به وګورو، دا موږ دومره بتان دي، پلار نیکه نه موږ بتان بت پرستی ده، پلار نیکه نه موږ دنیا پرستی ده، نفس پرستی ده. دا څه دا شیونه پکې دخیل کو، څه لو اور دو باندې کار وکړو، څه 50 دلی کو 50 دلی کو، څه به تا ومنو څه به موږ ومنې. دا تا څه شی کړی چې ته یک یو یا چې بس یا خو دلی شي یا دلی شي. نو داسې نه کېږي. څه موږ د زمانې نه دا یوه طور طریقه چې جوړه کړې ده هغه موږ څرنګې پرېږدو. نو هغې بنیاد باندې به هغوی دا یلو ائت بقرآن غیر هذا او بدله، چې یا خو بل قرآن راوړه، دا پرېږده. داسې شی که چې د موږ معاشرې سره، د موږ رسم و رواج سره، د موږ خواهش پرستۍ سره، د موږ نفس پرستۍ سره، د موږ دولت پرستۍ سره، دنیا پرستۍ سره زره لږ غوندې ایډجسټ کړو او ټیک کړو. نو ته موږ ته داسې کوي چې ته بلکل یې چې دا هر څه پرېږدئ. نو تا خو موږ نه شو پرېښی. نو ته څه تبدیلي وکړه، څه امینډمنټ پکې وکړه چې څوک موږ پکې خپله کې سیټینګ راشي. یعنی دا د هغې یوه نظریه وه. نو الله تعالی هغه چې دا هغه خلک دي چې د آخرت نه یې د آخرت باندې یقین نه لري، ځکه دا خبرې کې ائت بقرآن غیر هذا چې بل قرآن راوله او بدله یا ده کې تبدیلي راوله. قل دوی ته وایي ای نبي صلی الله علیه وسلم ما یکون لی، ما هیڅ اختیار نشته په دې خبرې. یعنی نبی ته هم د دې اختیار نشته چې حلال حرام کی او حرام حلال کی، ما ته د اختیار نشته ده. قل ما یکون لی، زه د دې اختیار نه لره ان ابدله من تلقاء نفسی، چې زه د خپل طرف نه دې کې څه تبدیلي وکړم، زه د دې اختیار نه لرم. یعنی زه صرف دمره چې ما ته وحی رغل، ان اتبعو الا ما یوها الی، زه خو پیروي کوم د هغې خبرې چې ما طرف ته وحی شوي ده. زه هغه قرآن، هغه احکاماتو پابند یم چې کوم ما طرف ته وحی کیږي، زه د هغې وحی پابند یم. انی اخافو، زه ډرېږم، انی اخافو، زه ډر لرم د دې خبرې، ان عصیت ربي، که چېرې ما د رب نفرمني وکړه. یعنی دا نفرمني ده چې زه یو شی الله حرام کړی ده، زه هغه څرنګې کړم، الله چې څنګه حکم کوي زه مخس یم. یعنی 100% خبره ده، یا خو دلې یا دلې، یا مننې کې یا نه مننې کې. لہذا دا انی اخاف، اوس رسول طرف نه جواب ورکوي چې دوی ته وایه چې زه د دې اختیار نه لرم، زه خو صرف هغې وحی پابند یم چې کوم ما طرف ته کیږي. انی اخافو، او زه ډر لرم د دې خبرې، ان عصیت ربي، که چیرې ما د رب نفرمني وکړه، عذاب یوم عظیم، نو هغې لوی ریزې عذاب نه زه ډرېږم. الله دې موږ، دا د نبي جواب ده. اوس ته ماته وایې چې چاته دا اختیار شته چې ته سود حلال کا، چاته دا اختیار شته چې ته شراب لایسنس جری کا، او څوک یې جری کوي او څرنګه جری کیږي. لہذا دا موږ ته نن سوچ پکار ده، ځکه چې خو کله هو د الله نه بغاوت ده چې تا ملک اسلام ده، ته یې چې قرآن ده او په هغه کې سودن چلیږي، په هغه کې شراب خانین چلیږي، په هغه کې بېحیایي خانین چلیږي، په هغه کې فحاشي خانیم چلیږي، په هغه کې ظلم ده، په هغه کې زیاتای هم ده، د بل حکم خوړای شي. دا ټول هغه شیونه دي چې الله منې کړي دي، مګر ته یې دړلې سره تا په معاشرې کې، تا په چرچه پیرا په قوانینو کې تا کیږي لګیا ده. دې مطلب دا شو چې هغوی پکې حق لري چې د هغوی پکې امینډمنټ کړی ده. الله دې موږ دغه ماحول نه راوباسي، الله دې موږ ته قرآن نظام نصیب کړي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.